أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د جلسې نه مخکې د مکې د فتح د واقعاتو ذکر روان و. ځینې چې کوم د اسلام سخت مخالفان وو او د هغوی د اسلام د قبلولو ذکر ما کړی وو. هغې کې یو څو نور هم دي. وحشي بن حرب په دې کې یو دی. د احد په غزا کې حضرت حمزه عمده شهید کړی وو او د مکې د فتح نه پس د طایف ته تښتېدلی وو. چې کله د طایف خلکو هم اسلام قبول کو نو دام راغلو او اسلام یې قبول کو. د بخاري په روایت کې د وحشي د اسلام د قبلولو ذکر دغه شان دی. هغه په خپله بیان کړي دي. وایي چې زه په مکې کې وم ان تر دې چې کله هلته اسلام خور شو نو بیا زه د طایف طرف ته وروتم او خلکو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته خپل پیغمبران لېږلي وو. ما ته دا ویل شوي وو چې رسول کریم هغوی ته څه نه وایي. نو زه بیا هغوی سره لاړم او چې کله رسول کریم ته ورغلم او چې کله هغوی زه ولیدم نو ویې فرمیل چې ته وحشي یې؟ نو ما ورته وویل چې جی او نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې تا حمزه وژلی و. نو ما ورته وویل چې همدغه شان خبره ده لکه څنګه چې تاسو ته در رسېدلې ده. نو رسول کریم بیا ما ته وفرمیل چې تا لپاره ممکنه ده چې تا خپل مخ له ما نه پټ کړې. نو د دې نه پس زه هلته نه راووتم او هلته نه لاړم. یعنې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مطلب دا و چې ما ته خپل مخ مه ښایه چې بیا ما ته څه خیال را نه شي. بیا وایي چې کله بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو او مسلمه کذاب بغاوت کړی و نو ما ویل چې زه به ضرور د هغه طرف ته ځم او هغه به وژنم دې لپاره چې د هغه په ذریعه د حضرت حمزه بدل وکړی شم. نو زه د خلکو سره وروتم او بیا د هغه چې کوم حال شوی و هغه وشو، یعنې هغه ووژلی شو. وایي ما لیدل چې یو تن دی چې دیوال سره یو چون دلته ولاړ دی او داسې معلومېده لکه د غنم رنګ یو اوښ دی او د سر ویښته یې خواره و. دا مسلمه کذاب و، هلته ودرېدلی و چې دوی لیدلی و. نو چې ما پرې وار وکړو او هغه چې کومه د هغې چاړه وه هغې د هغې تر د سینې تر منځه د هغې د دوړولو نه بل خوا وتې وه او په انصارو کې یو تن د هغې طرف ته ورغلو او د هغه په سر یې د تورې یو وار وکړو، هغه هلته وژلی شو. همدغه شان یو عمرو بن هاشم د عمرو بن هاشم یوه وینځه وه، دا دی به سندرې وې
او د مکې د فتح نه مخکې د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو او د هغوی نه څه غوښتي او د محتاجۍ ګیله یې کړې وه. نو رسول کریم ورته وفرمیل چې ستا سندرې څه شو، تا خو به ډېرې سندرې وې، پیسې به دې ګټلې. نو هغوی چې کله د مشرکانو سرداران د بدر په غزا کې وژل شوي دي، نو هغوی سندرې اورېدل بند کړي دي. نو په دې رسول کریم هغې له یو اوښ غله ورکړه. بیا دا قریشو له ورغله او ابن خطل هغه ته د رسول کریم باره کې هجو به ورته ویل، نو دا د انعام اخیستونه به وجود به د خپل حرکتونو نه منې نه شوه او هغه چې کوم هجویه شعرونه هغه به بیا وی. او دا هم هغه ښځه وه چې چا نه د حضرت حاتب هغه خط میلاو شوی و. نو د اسلام قبول کو او د حضرت عمر د خلافت پورې ژوندی وه. همدغه شان د ابن خطل یوه وینځه وه فرتانه، دی به هم د رسول کریم باره کې هجوي شعرونه وی، دی هم اسلام قبول کړی و. بیا د حضرت حارث بن هشام باره کې د هغې د اسلام قبلولو باره کې لیکلی دي. دا د مکې یو رئیس و چې ډېر د هر چا خوښ و او د پلار له طرفه د ابوجهل رور هم و، یعنې د ده او د ابوجهل پلار یو و. او د حضرت خالد بن ولید چې کومه خور وه هغه د دې ښځه وه. او د مکې د فتح په موقع دا او عبدالله بن ابي ربیعه حضرت ام هاني له کرتلي وو، ځکه چې حضرت علي دی پسې را روانو دی وجلو له. نو حضرت ام هاني دوی دواړه په خپل کور کې پټ کو. رسول کریم په خدمت کې حاضر شو، ورته عرض وکړو چې ما هغې له پناه ورکړې ده. رسول کریم ورته وفرمیل چې چاله چې تا پناه ورکړه نو هغې له ما هم پناه ورکړه. حارث بن هشام بیانوي چې موږ 2 ورځې په هغه کور کې څارو او بیا موږ د خپلو کورونو طرف ته ورغلو. موږ په سین کې به ناست وو، چا به موږ ته څه ویې نه، خو موږ د حضرت عمر نه ویرېدو. وایي قسم په خدای چې زه څادر مې د ځان نه تاو کړی و، په خپله دروازه ناست وم، نو ناڅاپه حضرت عمر راغلو، هغوی سره یو څو مسلمانان هم وو. هغوی سلام وکړو، تیر شو. او بیانوي چې زه به شرمېدم چې رسول کریم د ما وګوري، ځکه چې رسول کریم زه هر ځای کې مشرکانو سره لیدلی وم. خو بیا د رسول کریم نیکي، رحمت او صله رحمي راته رایاده شوه. نو زه هغوی سره میلاو شوم او هغه وخت هغوی په مسجد حرام کې داخلېده. نو هغوی ډېر په روڼ تندي ما سره میلاو شو او ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته سلام وکړو او د کلمه مې ورته تېره کړه. نو هغوی وفرمیل چې ټول تعریفونه د خدای پاک دي، خدای پاک لپاره دي چا چې تا له هدایت ورکړو. ستا په شان انسان د اسلام نه لرې څنګه پاتې کېدی شو؟ حارث وویل چې قسم په خدای ما ولیده چې اسلام نه څوک لرې نشي پاتې کېدی. همدغه شان د سهیل بن عمرو د اسلام قبلولو واقعه دا هم د مکې رئیس و. همدا هغه تن و چې د حدیبیې معاهدې لپاره د قریشو له طرفه د نماینده په طور راغلی و. سهیل بن عمرو بیانوي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې داخل شو او غلبه هغوی بیا مونته، نو زه په خپل کور کې وردننه شوم. ما دروازه بنده کړه او خپل زوی حضرت عبدالله مې د رسول کریم په خدمت کې ورولېږلو چې هغوی دی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه ما لپاره پناه وغواړي. ما ته ویره وه چې چېرته زه ونه وژلی شم. حضرت عبدالله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او هغوی وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما والد تاسو نه امان غواړي. د مکې خلکو ته رسول کریم عامه معافي ورکړې وه، امان ورکړی و، خو دا هغه د کافرانو مشران وو او دوی دومره سخت مخالفان پاتې شوي وو چې د دوی تسلي نه کېده او دوی ډېر سوچ شو کولی چې دوی په امان کې پاتې شي. او د خپل جاهلانه سوچ مطابق دوی ته به یو دړکه وه چې دوی نه به انتقام اخیستلی کېږي. نو د دې په وجه دوی بیا خپل زوی د رسول کریم په خدمت کې ولېږلو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ټیک ده، هغه د خدای پاک د امان سره په امان کې دی، را دې شي مخې ته.
یعنی په ازادۍ دی بهر ګرځي را ګرځي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل غیر چاپیر چې کوم صحابه ناست هغې ته وفرمیل چې تاسو کې چې څوک هم سهیل سره میلاو شي نو ورته په تیزو نظرونو دې نه ګوري. د سهیل په شان د عقل او شرف لرونکي زیات وخت اسلام نه لرې نشي پاتې کېدی. هغه ولیدل چې په کم کار کې چې هغه و د هغه لپاره هغه نفع ورکوونکي نه دی، یعنې د کفر چې کم حل دی. نو حضرت عبدالله خپل پلار له ورغله او هغې د رسول کریم د فرمان باره کې ووی. نو سهیل وی چې قسم په خدای هغوی وړوکوالي کې هم احسان کوونکي وو او په دغه عمر کې هم احسان کوونکي دي، یعنې رسول کریم صلی الله علیه وسلم. حضرت سهیل بیا په امن ګرځېده به او د هنان په غزا کې هغوی د شرک په حالت کې شامل شوي وو. اسلام اعلانو قبول کړی هغه وخت او د هنان د غزا نه په واپسۍ د جورانه په مقام هغوی اسلام قبول کړی وو چې د مکې نه د 20 کیلومتره په فاصله یو ځای دی د طایف په لاره کې یو کوی دی. د اسلام قبلولو نه پس ته پای کې یو حیرانوونکی روحاني انقلاب پیدا شوی وو. دا لیکل شوي دي چې د مکې فتح په موقع د مکې د فتح نه پس د قریش په سردارانو کې چې چا اسلام قبول کړی و نو هغې کې د ټولو نه زیات د مونځ روژې پابند او صدقه ورکوونکي د سهیل نه زیات څوک نه وو. دوی به ډېره جړا زاري کوله په مونځ کې، قرآن به یې ویلو نو اکثر به یې ژړل. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه بیانوي چې ما په حجة الوداع کې دا لیدلی وو چې سهیل بن عمرو د لالې په ځای کې ولاړ دی او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قربانۍ چې کوم څاروی وو نو هغه د رسول کریم ته جوختولو او رسول کریم هغه په خپل لاس بیا حلال کړی وو او بیا سر خرلو لپاره چې تن راوبللو او سر یې خریلی و نو چې ما سهیل ولیدو چې هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه برکتي ویښته په خپلو سترګو لګول. نو هغه وخت ما ته رایاد شو چې همدا سهیل و چې د حدیبیې د صلح په وخت هغې رسول کریم د بسم الله لیکلو نه منع کولو چې کوم په معاهدې به لیکلی کېده او لفظ محمد سره رسول لیکلو باندې هغه ته اعتراض او تر څو چې د رسول الله الفاظ چې کوم هغه ختم نه کړي شو نو هغه معاهده لیکل نو شروع کړی. نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه وایي چې ما د خدای پاک حمد و ثنا بیان کړه چې سهیل د اسلام طرف ته هدایت ورکو، بیا چې ورله هدایت ورکو نو بیا په اخلاص او په وفا کې هم هغوی بې انتها مخکې شوي وو. د سهیل بن عمرو یو بله کارنامه بیانېږي. دی د قریشو ډېر زبردست خطیب وو. د بدر د غزا په موقع د کفر په حالت کې دوی د مسلمانانو بندیوان کړي وو او دوی په خپلو شونډو یو نشان جوړ کړی وو. حضرت عمر په هغه موقع رسول کریم ته عرض کړی چې یا رسول الله د دې چې کوم د مخامخ دوه غاښونه دي دا به مات کو، چېرته چې دا نشانونه جوړ شوي دي دا به چې د رسول کریم خلاف بیا خطاب لپاره ونه درېږي، د دې قابل به پاتې نشي، خبره به سمه نشي کولی بیا. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې عمره دا پرېږده، ممکنه ده جوخته ده دا خبره چې دا به په یو داسې مقام ولاړ وي چې ته به همدا ستایې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خو هغه له سزا ورکول غوښته خو رسول کریم وایي چې نه دې ته به څه نه وی، ځکه چې یو موقع به راځي چې دا به په هغه مقام ولاړي او داسې خبرې به کوي چې ته به دا ستایې، نه دې ستاینه به کوې. بهرحال دی وی چې دا مقام ها وخت راغلو چې کله رسول کریم وفات شو نو د مکې خلک متزلزل شو چې کله قریش ولیده چې د مکې خلک ارتداد طرف ته روان دي او حضرت عتاب بن اسید اموي چې د رسول کریم له طرفه د مکې په خلکو امیر مقرر شوی وو هغوی پټ شو او حالت داسې خراب شوی وو. نو هغه وخت حضرت سهیل بن عمرو خطاب ته ودرېده او هغوی دا وی چې د قریشو ډلې تاسو په آخره کې اسلام قبول کړی وو، نو اوس
ارتداد خپلونکو کې وړاندې نشي د ټولو نه قسم په خدای دا دین به هغه شان خوريږي لکه څنګه چې نور او سپوږمۍ راخیږي او پریوزي یعنی د نور خاتنه تر او د سپوږمۍ راختونه تر پروتو پورې چې څنګه چې د دې د رڼا خوريږي دغه شان هغوی نه د سویل یو ډېر اوږد خطاب کړی وو او دغه خطاب د مکې والو په زړه باندې اثر کړو هغوی بیا منې شو حضرت عطا بن اسید چې پټ شي هغوی بیا راوختلی شو او قریش بیا په اسلام باندې ثابت قدم شو بیا د عتبه او د معتب د اسلام قبلولو باره کې لیکلي دي چې حضرت عباس نه دا روایت دی چې کله د مکې د فتح په ورځ رسول کریم مکې ته راغله نو هغوی ماته وویل چې ستا د وراره د ابولهب زامن ستا ورېرونه د ابولهب زامن عتبه او معتب چېرته دي نو ما ورته وویل چې ما نه دي لیدلي رسول کریم دا فرمایلي چې ما هغې ونه لیدې چې چېرته دي نو حضرت عباس ورته وویل چې هغې د نورو مشرکانو په شان یو خوا شوي دي رسول کریم ورته وفرمیل چې هغې ماله راوله نو حضرت عباس ورغله ارنا ته چې د عرفات سره جوخته یوه وادي ده هغوی راوستل رسول کریم هغوی ته د اسلام دعوت ورکړو هغوی اسلام قبول کړو دواړو بیعت وکړو بیا هغوی ودرېده یعنې رسول کریم ودرېده د هغې لاسونه یې ونیوه هغوی منتظم ته راوسته چې د حجر اسود او د کعبې ترمنځ د کعبې د دروازې ترمنځ د بیت الله د دیوال برخه ده او دې ته تر غاړه وتل او دعا غوښتل مسنون دي او دا د دعا د قبولیت خاص مقام هم دی او بیا دوی څه وخت پورې هلته دعا کړې وه بیا واپس راغله او خوشحالي د هغوی په مخ کارېده حضرت عباس وویل چې یا رسول الله خدای پاک تاسو همیشه خوشحاله وساتي ستاسو په مخ باندې د خوشحالۍ اثرات زه وینم نو هغوی ورته وفرمیل چې ما د خپل د تره د 2 زامن د خپل د رب نه غوښتي وو نو هغه ماله دا راکړه بیا د صفوان بن امیه د اسلام قبلولو واقع ده دا د مکې د رئیس د امیه بن خلف زوی وو او د جاهلیت په زمانه کې د قریشو اشرافو کې دا شامل وو او د قریش کم د ټولو نه فصیح البیان خلک وایي کې دا شامل وو خو د اسلام سخت دشمن وو دا هغه خلکو کې شامل وو چې مسلمانانو له په مکې کې تکلیف او اذیت ورکول او د بدر د غزا نه پس هغه د رسول کریم د قتل سازش هم کړی وو او عمر بن وهب د دغه کار لپاره تیار کړی وو د دې نامه هغه خلکو کې شامله خو نه وه چې د قتل حکم ور لپاره شوی وو خدا په خپله په دغه ویرې او په اندېښنه د مکې نه تښتېدلی وو چې دا به ووجلی شي دا د بحیره حمر له طرفه د جدې طرف ته تښتېدلی وو عمر بن وهب چې د ملګری وو او اسلام یې قبول کړی وو دا هماغه عمر وو چې صفوان په دغه وینا د رسول کریم قتل لپاره مدینې ته لېږلی وو چې ته دې ووژنه نو زه به ستا د بال بچ د دغې کفالت به بیا زما ذمه به وي خو چې کله عمر مدینې ته ورسېده نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه د ټولې منصوبې نه خبر شوی و چې دا معجزه هغه ولیده نو عمر بیا هم هغه وخت اسلام قبول کو او د مکې د فتح په موقع عمر د خپل د ملګري د صفوان د اسلام قبلولو ارزو لرله او د باره کې فکر لرلو نو هغه د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو ورته عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صفوان زما د قوم سردار دی ستاسو له ویرې تښتېدلی دی تاسو ورله امان ورکوئ نو رسول کریم ورته وفرمیل چې هغه ته امان دی نو ورته خواست وکړي چې خپله څه نشاني ماله راکړئ چې زه هغه ته ستاسو له طرفه د امان په طور وښودلی شم رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل چې کوم پټکي و هغه راکوز کو هغه له ورکړو نو حضرت عمر ووته سفر ته او صفوان ته ورسېده هغه کښتۍ کې سورېدو
نو حضرت عمر ورته وویل چې زه د هغه ذات له طرفه راغلی یم د هغه هستی له طرفه راغلی یم چې د ټولو خلکو نه زیات پاکبازه دی او د ټولو خلکو نه زیات صله رحمي کوونکی دی ځان مه وژنه ما تا لپاره د رسول کریم امان راوړی دی نو صفوان ورته وویل چې زه به تا سره واپس نه ځم تر څو چې ته ما ته د هغې څه نښانې ونښیې چې زه هغه پېژنم نو هغې په دې ورته د هغوی هغه پټکي وښودلو او سفیان بیا حضرت عمر سره راغلو د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو هغه وخت رسول کریم په جومات کې صحابه له جمع ورکولې د مازدیګر د مونځ او چې کله هغوی سلام وڅرخولو نو صفوان ورته په اوچت اواز وویل چې یا محمد صلی الله علیه وسلم عمر راغلی دی ستاسو څادر یې ماله راوړی دی چې تاسو ماله امان راکړی دی رسول کریم ورته وفرمایل چې دا بالکل صحیح خبره ده نو هغه وویل چې ماله 2 میاشتو وخت راکړئ زه له اسلام نه قبلول غواړم نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې 4 میاشتې درله درکوم امید دی چې ته به اسلام قبول کړې نو بیا د شرک په حالت کې صفوان په مکې کې ایثار و اوسېدو او چې کله رسول کریم حوازن ته تشریف یوړو او د طایف او د حنین د غزا نه پس هغوی د غنیمت مال تقسیمولو نو هغوی صفوان ولیده چې هغه ګټه ته کته چې د ګډو بیزو نه ډکه وه او مسلسل هغې ته کته نو رسول کریم هم صفوان ته کته چې هغه څاروي ګوري لګیا دی چې هغه ګاټي ته نه ډکه ده نو رسول کریم ورته فرمایل چې ته په دې حیران یې چې دومره مال دې دې ځای کې نو صفوان وویل چې اوجي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې دا ګاټي په دې کې چې څه دي هغه هم ستا دي دا یو څه نو صفوان په هغه ټولو اعمالو باندې قبضه وکړه او دا یې وویل چې په څومره په ښه طریقه د نبي نفس سخاوت کوي دغه شان بل څوک نشي کولی زه ګواهي ورکوم چې د خدای پاک نه بغیر بل څوک معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده دی او رسول دی او هغه وخت هغه اسلام قبول کو صفوان په مکه کې 240 هجري کال کې د حضرت معاویه په خلافت کې هغوی وفات شوي وو او ځینې وایي چې د حضرت عثمان په دور کې چې کله هغه هنګامه شوې وه د شهادت په وخت نو هغه وخت دوی شهید شوي وو د مکې د فتح په موقع اسلام قبلونکي دغه رئیسانو چې کوم د مکې وو د دې اکثریت بیا وروستو په خپل ژوند کې ډېر زبردست روحاني انقلاب پیدا کړی و حضرت مسلمو د دې ذکر کې فرمایي چې حضرت عمر یو وخت په خپل د خلافت زمانه کې مکې ته تشریف راوړی و د ښار چې کوم لوی لوی رئیسانو د مشهور خاندانونو نو هغه هغوی سره ملاوېدو له راغله هغوی ته دا خیال پیدا شو چې حضرت عمر زموږ خاندانونو نه ښه خبر دي او اوس چې هغوی په خپله باچا دي نو هغوی به زموږ د خاندانونو ښه پوره عزت کوي او داسې به موږ چې کوم خپل ورک عزت دی هغه به بیا ترلاسه کړو نو هغوی راغله او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره خبرې شروع کړې او هغوی له خبرې کولې چې د حضرت عمر مجلس ته حضرت بلال هم راغله او څه وخت چې تیر شو نو حضرت خباب هم راغله او دغه شان یو پسې بل هغه غلامان راغله چې هغوی په سر کې اسلام قبول کړی وو دا هغه خلک وو چې دغو رئیسانو یا د دې د پلار نیکه غلامان پاتې شوي وو نو بهرحال دا رئیسان ناست وو دا ټول راغلي چې کوم غلامان وو چې دغه رئیسانو د پلار نیکه غلامان پاتې شوي وو او چې کله دوی غلامان وو نو هغه وخت دغه رئیسانو د خپل د طاقت په زمانه کې په دغو خلکو په ډېر سخت ظلمونه کول نو د هر غلام پر راتګ حضرت عمر د هغې ته هرکلی ویل یعنې چې کوم هغه غلامانو د ماضي او د حال بیا عزتمند خلک وو نو په عزت یې د هغوی ته هرکلی ویلی وو نو حضرت مسلمو لیکي چې حضرت عمر د هر غلام پر راتګ دغه شان استقبال کولو چې هغه رئیسانو ته به یې ویل چې تاسو لږ شاته شئ رئیسان په مجلس کې مخکې ناست وو چې کله د پخواني
مسلمانان چې کوم د سر راځي چې کوم مسلمانانو چې مخکې اسلام قبول کړي وو دی به چې راغله نو حضرت عمر به هغه رئیسانو ته وایي چې تاسو لږ شاته شئ او ان تر دې چې هغه زلمي رئیسان چې حضرت عمر سره ملاقات ته راغلي وو هغوی چې شاته کېده نو تر دروازې ورسېده او هغه زمانه کې بس لوی حالونه خوونه یو وړه شان کمره به وه پای کې هغه ټول راتلی نه شو نو ځکه هغوی چې شاته کېده نو هغه رئیسان بیا تر سپلو ځای ته ورسېده او کله چې د مکې هغه رئیسان تر سپلو رسېده د سپلو ځای ته او خپل په سترګو هغوی دا ولیده چې څنګه یو نه پس بل یو مسلمان غلام راغلو او هغې مخکې کېنولو لپاره دغه رئیسان شاته کړي شو حکم ورله ورکړه چې شاته شي نو د هغوی زړه باندې د زړه ته ډېر زور ورغلو او حضرت مسلمود لیکي چې خدای پاک هم هغه وخت داسې سامان پیدا کړ چې یو پسې بل ډېر داسې مسلمانان راغله چې په یو زمانه کې کافرانو غلامان پاتې شوي وو او کوم په یو وخت هغه رئیسان شاته شوي وي نو هغوی ته به احساس نه کېدی خو چونکې بار هغوی رسته کېده نو ځکه هغوی دا خبره برداشت نه کړې شوه او راپاس او بهر لاړه او بهر چې راووتو نو یو بل ته ګیله کول شروع کړه چې ګورئ نن زموږ څنګه بېعزتي وشوه یو غلام راتلو د هغې په راتګ موږ رستو کړی شو ان تر دې چې موږ تر سپلو ځای ته ورسېدو نو په دې یو زلمي ووایي چې دې کې قصور د چا دی د عمر یا زموږ د پلار نیکه که تاسو سوچ وکړئ نو معلومه به شي درته چې په دې کې د حضرت عمر څه قصور نشته دا زموږ د پلار نیکه قصور و چې نن یې موږ ته سزا میلاوه شوه ځکه چې کله خدای پاک خپل رسول مبوس کو نو زموږ پلار نیکه د هغې مخالفت کړی و خو دغه غلامانو هغه قبول کو او هر قسمه تکلیف په ښه خوشحاله وزغملو نو ځکه نن که په دغه مجلس کې موږ بېعزته شوي یو نو دې کې د عمر څه قصور نه دی دا زموږ خپل قصور دی نو دغه دا خبره چې واورېده نو نور هم دا و چې موږ خو دا ومنل چې دا زموږ د پلار نیکه د قصور نتیجه ده خو آیا دغه چې کوم د ذلت داغ دی د دې د لرې کولو څه ذریعه هم شته یا نه نو په دې ټولو یو بل سره مشوره وکړه چې زموږ پوهې کې خو څه خبره نه راځي نو حضرت عمر نه به تپوس وکړو چې د دې څه علاج دی نو هغوی حضرت عمر له ورغله ورته ووایي چې نن چې څه موږ سره وشو نو دې نه تاسو ښه خبر یئ او موږ هم ښه خبر یو نو حضرت عمر وفرمیل چې ما معاف کړئ خو زه مجبوره وم ځکه چې دا هغه خلک وو چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې عزتمند وو ستاسو به کېدای شي چې غلامان وي او رسول کریم په مجلس کې دا خلک عزتمند وو نو ځکه زما هم دا فرض و چې ما د دې عزت کولی نو دوی ورته وایي چې موږ خبر یو چې دا هم زموږ د قصور نتیجه ده خو آیا د دغه شرم د ختمولو څه ذریعه شته حضرت مسلمود فرمایي چې موږ خو د دې اندازه نشو کولی په دې زمانې کې چې موږ نن ناست یو دلته نن سبا خو د دې اندازه کول ډېر ګران دي چې هغه خلک چې د مکې رئیسانو هغوی په مکې کې څومره اثر رسوخ لرلو خو حضرت عمر د هغوی د خانداني حالاتو نه ښه خبر وو هغوی مکې کې پیدا شوي وو هملته لوی شوي وو نو ځکه هغوی ښه خبر وو چې دغو ظلمو چې کم پلار نیکه وو هغوی څومره عزتمنده وو په مکه کې یو طرف د هغې مخې ته د سر اوچتولو د سترګې پورته کولو جرأت نشو لرلی هغوی خبرو چې څومره روب دبدبه هغوی لرله او چې کله هغوی دا خبرو وکړه نو د حضرت عمر مخې ته یو پسې بل دا ټول واقعیت راغله او هغوی باندې رقت طاری شو او هغوی د رقت د غلبې په وجه خبره هم نشوه کولی صرف هغوی خپل لاس اوچت کو او د سهیل طرف ته هغوی د شمال طرف ته هغوی په ګوته اشاره وکړه چې مطلب یې دا چې په د سویلي طرف په شام کې ځینې اسلامي جنګونه روان دي او که تاسو په هغه جنګونو کې شامل شئ نو ممکنه ده چې د دې کفاره وشي نو هغوی هلته نه فوراً پاڅېده او زر هلته جنګونو کې د شاملېدو لپاره روان شو تاریخ دا وایي چې دغه څومره چې د رئیسانو اولاد وو هغې کې یو تنه ژوندی واپس رانغلو ټول هملته شهیدان شو او دغه شان هغوی د خپل د خاندانونو د نامې نه د ذلت داغ لرې کو دا بیانېږي چې په جنګ یرموک کې
دغه رئیسانو ډېر د ستاینې وړ د جرأت او د جانفشانۍ مظاهره کړې وه او حضرت مسلم موعود بیان فرمایي چې کله چې جنگ ختم شو نو مسلمانانو په خاص طور اکرمه د هغه ملګري لټول او هغوی ولیدل چې په هغه کسانو کې 12 سخت ژوبل وو او یو پکې اکرمه هم وو یو مسلمان سپی هغوی له ورغلو او دغې حالت یې ولیدو چې ډېر سخت خراب و نو ورته یې وویل چې یا اکرمه ما سره اوبه شته ته څه اوبه وڅښه نو اکرمه چې مخ واړولو نو ورسره د حضرت عباس زوی حضرت فضل جوبل پروت و اکرمه هغه مسلمان ته وویل چې زما غیرت دا نشي برداشت کولی چې کومو خلکو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ها وخت مدد کړی و چې کله زه د هغوی سخت مخالف وم نو د هغو خلکو اولاد خو د تندې مړ شي او زه د اوبو څخه ژوندی پاتې شم نو د یو بل له خاطره د قربانۍ یوه نوې جذبه پیدا شوه په هغې کې نو ځکه دی چې مخکې حضرت فضل بن عباس له اوبه ورکړه او که څه بچ شوي اوبه نو بیا ماله راوړه نو هغه مسلمان چې حضرت فضل له ورغلو نو هغوی یو بل ژوبل تنو دغه طرف ته اشاره وکړه ورته چې مخکې هغې له اوبه ورکړه هغه مانه زیات مستحق دی هغوی چې بیا هغه زخمي له ورغله نو هغه د بل زخمي طرف ته اشاره وکړه چې هغه مانه زیات مستحق دی مخکې هغې له اوبه ورکړه دغه شان چې کوم سپایي له به هم هغه تلو نو هغه به بل ته ولېږلو وایي چې هغه اوبه ونڅکلو چې کله هغه آخري زخمي ته ورسېدو نو هغه وفات شوی و چې هغه واپس بل ته راغلو نو اندر دې چې اکرمه ته ورسېدو خو هغه ټول بیا وفات شوي وو د دعوت الله لپاره د ځینې لویو بوتانو د انهدام لپاره رسول کریم دستې مقرر کړې وې هغې روانې کړې وې د هغې ذکر داسې ملاویږي چې د مکې د فتح نه پس ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختلفو مقاماتو طرف ته دستې لېږلې وې په بنیادي طور دا جنګ و قتال لپاره نه و د دې مقصد د دعوت الله پیغام رسولو او ځینې ځایونو کې چې کوم بوتان لګېدلي وو د هغه را غورځول وو چې د توحید په لاره کې توحید باندې ایمان راوړو په لاره کې یو خنډ وو د دوی فرضي او مصنوعي ویره د خلکو په زړونو کې وه او د خدای پاک او دا تصور چې کومونه د یو خدای باندې ایمان راوړو په لاره کې دا خنډ جوړ شوی و د عربو د اکثریت چې کوم و د هغې په زړونو کې د دریو بوتانو عظمت ډېر و لات منات او عزا او لات چې کومه د دې دیوی وه هغه په طایف کې وه او ټولو عربو کې د دې عظمتو توقیر او خلکو به د هغې د نامې قسمونه خوړه او نظر و نیاز به یې کولو او امر بالله چې په عربو کې د بت پرستۍ باني ګڼل کېږي نو د هغه د خلکو په زړونو کې دا خیال پیدا کړی و چې خدای پاک نعوذ بالله په ژمي کې طایف ته او په اوړي کې یعنی طایف کې د لات سره او د په اوړي کې عزا تیری او منات د عربو یو بل ډېر زوړ بوت و دا د سیند په غاړه و په کدیر کې د مکې او د مدینې ترمنځ او د عربو خلکو به د هغې تعظیم کولو قربانۍ به یې کولې هلته او د اوس او د خزرج چې کوم په خاص طور د اوس د خزرج خلکو په خاص طور د دې دومره تعظیم کولو چې د منات د نامې احرام به هغوی تړلو او د دې د عظمت او د تعظیم په وجه به صفا او د مروه ترمنځ به دوی صحیح نه کوله چې کله به حج ته تله او خپل سرونه به هغوی نه خورایل بلکې واپس به منات ته راغله او دلته به هغوی سره سرونه خورایل او قیام یې کولو او دې نه بغیر به خپل حج مکمل نه ګڼلو او زاده د قریشو د ټولو نه لوی بوت و چې د نخله د سر جغت و او دې لپاره یو قربانګاه جوړه کړې شوې او دلته به خلکو خپلې قربانۍ کولې او د دې په نامه به خلکو نامې خودی او د دې قسمونه به خوړه د امر بالله چې په عربو کې د بت پرستۍ باني ګڼل کېږي هغه د خلکو په زړونو کې د بوتانو باره کې غلط خیالات پیدا کړي وو
او خلق به دغه بوتانو ډېر ویرېدم او احترام هم ډېر کولو لکه څنګه چې مخکې ما بیان کړو د دې په خیال خدای پاک نعوذ بالله مختلف موسمونو کې دغه بوتانو سره وخت تیری بهرحال دغه قسمه چې کم تصوراتو نو هغه د عزا عظمت دومره خلکو کې پیدا کړی وو چې لکه څنګه چې د کعبې طرف ته دیو نظرانې راوړل کېدې دغه شان دیو به د عزا طرف ته وړې او دا هغه بت دی چې د احد د جنګ په موقع ابو سفیان د فتح په خوشحالۍ کې دغه نامه خاصو دا وی چې ان لنا العزا ولا عزا لكم چې موږ عزا لرو تاسو سره یو ځام نشته او اسه خو عموما د عرب خلکو د غدرې بوتانو تعظیم به کولو خو عزا د قریش لپاره مخصوص ولات د بنو ثقيف او منات د اوس د خزرج لپاره خاص وو د عربو د تصور مطابق د درې ونه مؤنث بوتانو او قرآن دغه درو ذکر کې فرمایلی دي چې افرایتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى چې تاسو لږ د لاتو د عزا حال واوروئ چا د غیم دا شان دی او د دریم هغه مناتم چې دینه علاوه دی نو تاسو لپاره خو زامن دی او د خدا پاک لپاره لونه دا خو ناقص تقسیم دی دا خو یو څو نامې دي چې تاسو پلار نکي خدي یعنی حقیقت په دې کې سم نشته خدای پاک دغه بوتان لپاره هیڅ دلیل نه دراکوس کړي هغوی صرف د یو وهم او د یو د نفسانی خواهش پسې روان دي او د دې د رب له طرفه هدایت راغلی د خو دې بیا نه پوهېږي بهرحال لکه څنګه چې بیان شوي دي چې د مکې د فتح نه فوراً پس ته رسول کریم د دغه بوتانو چې کوم زیونه او دغې د مسمار کولو ارشاد فرمایلی و چې د خلکو د زړونو دغې د فرضي ویرې او د عظمت خیال دی ختم شي او د رسول کریم دا پر حکمت فیصله ډېره بابرکته ثابته شو ځکه چې د دې په انهدام د خلکو د زړونو د دې چې کوم د دروغ او خوف و ویره وه او روب هغه ختمه شو هغوی یقین کول شروع کړ چې هغه د واحد د یګانه خدای تصور صحیح دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندې کړی دی دا څنګه منهدم شوي وو دا بوتان او بیا مخکې د سره د عمل شوی وو په ابتدا کې څه مخالفت شوی که نه که چې کوم لږ ډېر واقعیات دي هغه به انشاءالله آینده بیانوم حضور فرمایي چې د لمونځ پس ته به 2 جنازې کوو غایبې چې پکې یوه جنازه د مکرم چودھری عبدالغفور صاحب د ابن چودھری غلام قادر صاحب د جامشور حیدرآباد 13 ورځو کې د 92 کال عمر کې وفات شوی دي ان لله و انا الیه راجعون زمیندار خاندان سره دوی تعلق لرلو د بګوړه کوټ نه د په کال 1900 په اوایلو کې کوټ احمدیه ته دوی منتقل شوي وو د دوی والد د سلسله د خلافت سره د مینې په وجه دوی اعلی دینی او دنیوي تعلیم لپاره په کال 1942 کې قادیان ته رالیږلي وو چېرته چې چودھری صاحب د پاکستان هجرت ته پورې تعلیم ترلاسه کولو هلته د سلسلې چې کوم مشران دي او د صحابه چې کوم د هغوی نیک صحبت نه دوی فیضیابه شوي دلته راتلو نه پس ته بیا باقي تعلیم چودھری غفور صاحب په چینیوټ او ربوه کې ترلاسه کو بیا وروستو کراچۍ نه دی د میکانیکل انجینیرینګ ډګري ترلاسه کو کال 1993 کې چې دوی ریټایر شو نو نه پس دوی ژوند وقف کو په یوګنډا کې 2 کالو پورې دوی په یو پروجیکټ باندې د خدمت توفیق ترلاسه کړو ډېر نرحمدي وو خدمت خلق به کولو ډېر فراغ ځای لرلو بغیر د امتیاز د ټولو مالی ضرورتونو پوره کولو لپاره به دوی کوشش کولو په د مال قربانۍ کې به دوی ډېر وړاندې وو د علاقې قائد پاتې شوي دي په انصار الله کې هم دوی نمایانه خدمات ترسره کړي دي تر ډېرې اوږدې مودې پورې سیکرټري امور عامه حیدرآباد هم پاتې شوي دي د نواب شاه د ضلع امیر او نوشهر فیروز
د نوشره فیروز دوی امیر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم الله مقرر کړی وو او دا ذمہواري دی ډېر په مهنت پوره کړې وه. دوی موسم وو په غم ځپلو کې 3 زامن او 15 لوڼه شامل دي. د دوی لور حمیره صاحبه وایي چې خدمت خلق ته به دوی خپل بانک بیلنس ویلو او د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو وسیله به دوی دا ګڼله. بې شمېره احمدیان او غیر احمدیان داسې دي چې د دوی په ذریعه د هغوی حاجتونه پوره شوي دي بغیر د څه امتیاز نه. د مسافرانو، د مریضانو، د لاچاره خلکو د مالی ضرورتونو خیال به ساتل او ډېرې زیاتې پیسې به دوی هغې له ورکولې. د سلسلې خاطره د مال د قربانۍ جذبه غالبه و دي چې کله حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمه الله تعالی د سلسله جملې نمانځلو لپاره د مال تحریک فرمایلی او د مالی قربانۍ نو دوی فوراً لبیک به ویلې او بله ورځ هغوی په ربیع کې خپل کور خرڅ کړی و او د هغې ټولې پیسې په دغه مت کې ورکړې وې. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث په کال 1966 کې چې کله د سند دوره کړې وه د خلافت نه پس نو حیدرآباد کې دی کرم تلي وو په کوټ احمدیه کې. په کال 1981 کې د پربوي کې قصر خلافت چې کله جوړېدو نو هغه وخت حکومت له طرفه دوی لېږلي کېدلی کېو د یو پروجیکټ لپاره افریقې ته او دا ډېره ښه موقع وه دوی لپاره. او چې کله دوی د مشورې لپاره د حضرت خلیفۃ المسیح ثالث په خدمت کې حاضر شو نو هغوی ورته وویل چې هغه پرېږده ته مه ځه دا قصر خلافت جوړېږي لګیا دی د دې چتونه وغیره جوړېږي د دې نګراني کوه. نو په بله ورځ بیا هغوی کار سنبال کوم بلته بیا پاتې شو خو خدای پاک هم دوی ته بیا د انعام ورکړی و د هغه داسې چې کله دوی واپس لاړه په چوټۍ کار یې چې پوره کو نو د حکومت له طرف هم هغه کانټرکټ دوی ته بیا میلاو شو. دوی به دا وي چې دا صرف د خلافت په برکت شوي دي. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رابع سره هم د دوی ډېر تعلق ول هغوی هم دې کړه ډېر تله او حضور فرمایي چې همدغه شان چې کله زه هلته هم پاکستان کې نو ما ته هم موقع میلاوه شوه دوی کره د تلو او دوی کره د ایسارېدو. ډېر مهمان نوازه وو بلکې یو ځل خو حضور فرمایي چې شپې په وخت سفر پیښ شوی و او د سند حالات هم ټیک نه وو نو دوی وی چې زه به تاسو بوځمه باران کېدو لګیا و ډېر سخت په سړکونه په اوبو کې ډوب وو خو بهرحال دوی موږ بوتلي وو او د شپې موږ رسېدلي وو د شپې به رسېدو موږ په منزل خو دوی وی چې تاسو به همدلته شپه تېروئ سهار به لاړ شي یوازې مه ځئ او هغه وخت هغوی خپل ګاډي کې خپل زوی په شپې هغوی بیا روان شوي سره د زوی ډېر نر او بادر انسان و. سیراني رحم الله لپاره هم د دوی خدمت ډېر قابل قدر دي. د سیراني رحم الله لپاره هم د دوی خدمت ډېر قدر وړ دي. په جیلونو کې وتله انتظامیې سره به رابطې کول او د هغوی سهولتونو انتظام به کول او د انسانیت د خدمت جذبه پکې کوټلې ډکه وه. د خپلوانو خیال به ساتلو د غریبانو محتاجو خیال به ساتلو. د دوی لور وایي چې ډېر به خدمت کولو او د خلافت نظام سره به ډېره جوره مینه وه. په هر اواز د وخت خلیفه په هر اواز به دوی لبیک ویلو. د دوی د هر ورځې چې کومې خبرې وې او دغې موضوع به و خلافت او د دې چې کوم غیر احمدیان په جنګلو خلک دي هغوی هم د دې د نیکو ډېر ذکر کوي او هغوی باندې یو ډېر ښه نیک اثر دوی پرېښی دی. د دوی د ملګرو حلقه ډېره زیاته پراخه وه او هر ځای کې د یو احمدي په حیثیت دوی پېژندلی کېده. د سرکاري چې کوم افسران وو د سند سیاسي خاندانونو چې څومره مو ډېر ښه تعلقات وو د دوی ورسره نو هغوی کې اکثر ورته به دوی د جومات چې کوم چاپ کړی قرآن به هغه به ورله ورکولو او ښه په واضحه طور به دوی به د جومات پېژندنه کوله بلکې ممکنه به نو ربوی ته به هم راوسته.
خدای پاک دې دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي د دوی ماشومانو ته دې د دې نیکۍ د جاري ساتلو توفیق ورکړي بل ذکر دی د مکرم محمد علي صاحب چک 215 کرتارپور فیصل آباد چک 275 دی په تیرو ورځو کې د 20 کالو په عمر کې وفات شوي دي لله و انا الیه راجعون د خدای پاک په فضل موسی وو د دوی هم 3 زامن او 15 لوڼه وې د دوی یو زوی دی چې مبلغ دی د سلسله په لوساکا زیمبیا کې او نن سبا دلته راغلي دي انګلستان ته د جلسه سالانه شاملېدو لپاره ځکه دوی د پلار په جنازه کې شامل نشو طاهر احمد صیفي صاحب مبلغ وایي چې والد صاحب په خاندان کې د احمدیت آغاز د خلافت ثانی په ابتدایي ورځو کې شو چې کله د هغې نیکه نصرت صاحب احمدیت قبول کړی و په جومات کې شمولیت خپل کړی و مرحوم د لمونځ او د روژې پابند او تهجد ګزار او خوش مزاج او خاموش طبیعت یې لرلو او د خدمت خلق د جذبې نه ډک و هر چا سره به ډېر په ښه سلوک کولو پرون تندي به ملاوېده نیک او مخلص انسان او خلافت سره دوی عشق لرلو هر کار د مخکې به د وخت خلیفه ته خط لیکلو د دعا لپاره جماعتي او دینی کارونو کې به په خاموشۍ برخه اخیسته او تر څو به چې ممکنه وه نو تر خپله وسه د خپل د حیثیت مطابق به دوی د مال قربانۍ کې هم برخه اخیسته چې کله د ایم ټي آغاز شوی و هغه وخت په کور کې د دوی په کور کې ټي وي نه و نو ایم ټي چې څنګه شروع شو دوی په فوري طور ټي وي راوړو کور ته چې د وخت د خلیفه آواز به اوس نیغ په نیغه اورو دی وی چې ما ته یاد نه دي چې د وخت د خلیفه له طرفه تحریک شوی وي او والد صاحب په کې ښه مخکې شوي نه وي برخه اخیستو کې اغیارو سره هم د دوی ډېر د شفقت سلوک و چېرته چې دوی نوکري کوله په فیکټرۍ کې هلته ډېر غیر احمدیانو ته دوی کار پیدا کړی و یعنې نوکري د هغې لپاره پیدا کړې وه خو چې لکه څنګه چې عادت دی د غیر احمدیانو د زنو چې دومره ظرف نه لري نو باوجود له دې چې دوی هغې سره نیکي کړې وه هماغه خلکو د نورو خلکو په خبرو کې چې راغلو نو مالکانو ته د دوی شکایت کړی و او هغې ته یې زور کولو چې دوی د نوکرۍ نه دوی وباسلی شي بهرحال دوی د نوکرۍ نه وویستې شو خو دوی هېڅ شور نه کړی او د خدای پاک مخې ته خپل فریاد کړی اوس موده پسته بیا د فیکټرۍ چې کوم مالک بیا دوی راوخته هم په هغه پوزیشن په هغه حیثیت دوی بحال کړ او چا چې دوی سره داسې سلوک کړی و د بد تهذیبۍ نو دوی بیا هم هغوی سره نیک سلوک کولو او هغوی سره کار کولو د دوی د حسن سلوک په وجه وایي د تبلیغ نه زیات د دوی حسن سلوک و چې د هغې په وجه د فیصل آباد ښار 8 کسانو احمدیت قبول کړی و خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی ماشومانو ته هم د دوی د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر